ته یو خلک خپل تر اوسه نکاح وکړو بیا قتل شو. که چېرې تاسو د دې نه ځان خبرول غواړئ زموږ د چینل مخدرسه سبسکرایبر کړئ او ټلې نشان د سره خامخا ووهئ چې زموږ هره معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانتیا میلاو شي. بس د قیامت اخري نشانیان چې کله څوک خور سره نکاح کوي او کله څوک ترور سره. دا واقع په پنجاب کې مخې ته راغلی دغه جینۍ چې نوم یې رخسانه بیبي او دغه خلک چې نوم یې الیاس و. دغه خلک په خپل بیان کې وایي چې زما د ترور ډېره خوښه وه او د هغې سره خو زما مینه را پیدا شوې وه. موږ دواړه د کوره وتښتېدو او نکاح مو وکړه. د دوی نکاح اجازت شریعت کې نه دی راغلی بلکې ترور خو د مور په ځای وي. موږ مذهب دا نه مني چې خور او ترور دې خپله کې نکاح وکړي. دوی د شریعت خلاف تللي دي او نکاح یې کړې. د دوستانو بس اخري وخت دی، هر قسمې خبرې به اورئ. روزانه یو نوی کیس وي. دغه ترور او خورۍ 8 میاشتې غایب و. د کوره هیڅ پته یې هم نه لګېدله او نه یې په کور کې څه رابطه وه. دغه ماما چې نوم یې ذوالفقار و د هغه ته چا ویلو چې ستا خور او خورۍ دلته یو کرایه کور کې اوسېږي. دغه ملزم خپل بیان کې وایي چې زه ورپسې لاړم او خپلې خور ته مې وویل چې ګوره دا ستاسو نکاح شریعت خلاف دی او راځئ چې خپل کور ته لاړ شو. خو راسره وی نه منل. بیا مې دغه خپل خورۍ ته وویل چې لاړ شه ماته د دوکانه څه راوړه. هغه چې لاړ او بیا مې د خور د بوټانو په تسمو قتل کړه. دغه خلک خپل بیان کې وایي چې دغه خلک چې هم قتل کولو خو د مالت خلک را باندې راغلل نو هغه رانه بچ شو. هغه خورۍ او ماما اوس دواړه پولیس سره دي. ورور او ماما وایي چې ما د غیرت په نوم قتل کړی دی او کله چې د خپله راخلاص شم نو د خورۍ به هم وژنم. دوی ډېر غلط کار کړی دی. داسې کار کړی دی چې چا په سوچ کې هم نه راځي چې د شریعت خلاف دی. په مذهب کې خو د دې خبرې اجازت بالکل نشته دی. که چېرې دا ویډیو مو خوښه شوي زموږ د چینل مخه د سبسکرایب کړئ او ټلې نشان سره خامخا ووهئ. والسلام.